بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو دا بازار.com دی او زه شفاق ملک کتونکو دا وخت موجود یم په تحصیلي بریکوټ ابو کې لګي په پروګرام کې را سره موجود دی د عوامي نېشنل پارټۍ عام شخصیت بهار خان. دغه سره به دغه په سیاسي کیریر باندې خبرې کوو. د پروګرام د اخره پورې زموږ سره بهار خان پروګرام کې تعقیب چلو ډېره مهرباني او ډېره شکریا تاسو کوم ټیم را کوله کړلای نو تاسو ډېر مشکور یم او شکریا وایم. بهار خان درته وایي په پارټۍ کې موجوده عہده صدا او ایجوکیشن پروسس زما په پارټۍ کې زه د تحصیل جوائنټ سیکرټري یم او ایجوکیشن چې ملي د ملکن یونیورسټۍ نه په جرنالیزم کې بي ایس کوم نو تقریبا کمپلیټ کړو یو سمیسټر کو پاتې په کمپلیټ کې ان شاء الله. څومره وخت یو شو چې په ان پی کې شمولیت کړی دی؟ زموږ کو تقریبا د 10 کال کې چې په نېشنل پارټۍ کې او بس دا د پښتنو پارټي دا او د هغې په بیس موږ دې ته راغلي ځکه چې هر ځای کې د قوم څه مسلې او څه سختۍ د دې قوم کله هم تکلیف راغلی نو دو د دې قوم لپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي او د هغو لپاره ډېرې سټډي کړي دي. بهار خان د ان پي نه مخکې تاسو په پاکستان مسلم لیگ نوم کې تاسو والد صاحب چې په دې پارټۍ کې یو ځانګړی مقام لرو څه وجه چې تاسو په ان پي کې بیا شمولیت وکړو؟ نو دا سوال خو تا ډېر ښه وکړو. مونږ په مسلم لیگ کې مونږ د ډېرو پخوانو نیکونو د وختونه خو چونکې هغې کې حالات داسې جوړ شو چې پای کې نور زموږ ټیم د پارټۍ د مشرانو سره نه تېرېدو. د هغې په وجه باندې مونږ خپل کور خپل خاندان دا فیصله وکړه چې مونږ د دې پارټۍ نه بېلېږو او مونږ داسې پارټي ګورو چې مونږ په هغې کې شامل شو. بیا زموږ د ټولو په مشاورت سره مونږ په عوامي نېشنل پارټۍ کې شمولیت وکړو او نن موږ په عوامي نېشنل پارټۍ کې دلته سوکار یو او خپل ژوند کوو. بهار خان تاسو د جرنالیزم طالب علم او جرنالیزم او سیاست دا د یو بل نه ډېر مختلف دي. لس کال نه تاسو په سیاست کې او جرنالیزم ته بیا تاسو ویلی پولیټیکل ساینس ته ونتلئ بیا دې سره ډېر یو شانوالی لري یو فیلډ دی پولیټیکل ساینس او سیاست. چونکې ما هغې ته اپلای کړې وه خو د څه وجوهاتو په وجه باندې هغه ونه شوه ایډمیشن زما بیا زه جرنالیزم ته لاړم خو دا د پوخا د ورکوټوالي نه زما دا شوق و زه په دې سیاست کې اکثر زما پلار مې خدای وبخښي هغه ما د اکثر قارنون وایي ته په دې ټیچر کې لیګیا یا کله مسلم لیګ یا کله پلانکی پارټي او کله بله نو زما له ډېر پوخا نه دا شوق و چې زه به سیاست کوم او زه به د دې قوم خدمت کوم نو د هغې په وجه باندې ما په پولیټیکل ساینس کې دغه کوو ایډمیشن کوو خو هغه ونه شو ځکه چې جرنالیزم ته راغلم. ستا په خیال موجوده وخت کې عوام سیاستدانانو ته به کم نظر ګوري هغه عزت شته دی کوم چې مخکې نه وي؟ نو دا خو بس د پارټۍ د مشرانو پورې خبره ده چې څومره چاله تو عزت ورکړې څومره تو د خلکو عزت کې دومره به تا ته د عوام چې دا به تا ته راځي او تا ته به ګوري. نو د مونږ پارټۍ خو دا خبره ده چې دوی همیشه خلکو له عزت ورکړی د خلکو احترام یې کړی نو زمونږ دې پارټۍ د مشرانو خلک ډېر عزت کوي چې کم ځای ځي کم ځای کې نو ډېر لوی عزت یې کوي. دا ان پي چې دا د هغې په کې کېږي 22 سال بعد اقتدار راغلی او الیکشن یې ګټلی و نو ستاسو په خیال چې ان پي چې کم طاقت و 22 سال بعد راغلی هغه به اوس دوباره راشي؟ چونکې کم تېر حکومت چې وغه دی ټول خلکو ته پته ده چې څنګه سره مو حکومت و سره مو حالات داسې په 2 کالم کې حکومت تېر شوی 3 کالم په جنګ تېر کړي خو بهرحال موږ چې په خپل وخت کې کم کارونه کړي دي نو هغه بېچاره پټ پناه وو. اوس هم د 2013 2018 کې الیکشن چې شوی دی نو هغه هم دې قوم ته پته ده چې په څه جوړ شوی دی او څه خبره ده نو انشاءالله موږ پر امید یو چې کوم که د بلدیاتو الیکشن دی او که زموږ جنرال الیکشن دی دا به موږ کوو خپل امیدواران چې څومره دي هغه به انشاءالله موږ کامیابوو. تاسو د تحصیل نظامت ته اوس اپلای کړی نو مخکې تاسو 10 کال نه په سیاست کې په دې عوامي نېشنل پارټۍ کې تاسو مخکې ولې نه کوله یا تاسو ته موقع نه درکړی شوې؟ چونکې هغه وخت داسې و چې مونږ په سکول کې او بیا په کالج کې وو نو د هغې د وجې مونږ نه دې طرف ته دومره دغه نه دومره دھیان یې ورته نه و چې ګرځېدو به دا میټینګونه او جلسې جلوسونه دا به یې کول. اوس چونکې زموږ هغه عمر دومره شو چې مونږ پرې الیکشن کولی شو د هغې په وجه ما د تحصیل نه فارم مې راغېستی او که پارټۍ په ما اعتماد وکړو ما د ټیکټ راکړو نو چې څومره زما نه کېږي که هغه جاني که مالي زه به د خپل قوم او د خپل
خلکو ور وطن مو خدمت کوو او که بهرحال که پارټۍ بل چلم ټیکټ ورکو او هغه سره نقل اټینو هغه زموږ امیدوار دی چې څنګه ځانه منډه کو دغه شان مهاله کوو. بهار خان تاسو د ډېر وخت نه په سیاست کې تاسو سیاست له توجه ورکړو سماجی کارونه تاسو توجه نه ورکړي نو بس څه خو د انسان هغه مصروفیات دومره چې هغه زیات موږ چې سهار راوځو یا یو کار یا بل کار نو د هغې د وجې هغه سماجي کارونه له موږ دومره دغه نه ورکړی په پارټۍ کې دا وي چې پای کې راسره یو ذمهوار عهده ده نو هغه په موږ باندې فرض جوړېږي چې موږ د پارټۍ حق ادا کړو. صحیح که تاسو ته مقدر کړل شو عوام له باندې اعتبار وکړو او تاسو په دې نظامت کې کامیاب شو تاسو به ټول نولنې کار سکو توجه عوامو په موږ باندې اعتماد وکړو او موږ له ووټ راکړو موږ کامیاب کړو نو زموږ نه چې څومره کېږي د دې تحصیل لپاره موږ به خپله منډه کوو که هغه په هر شکل کې ځکه زموږ خپل څه ذاتي څه ضرورت نشته چې سر تاسو ته پته دې قوم ته ډېرې زیاتې مسلې دي او ډېر لوی مشکلات دي نو چې څومره زموږ نه کېدی شي او څومره زموږ طاقت یې او څومره زموږ څومره ستړي کولی شو دې قوم له به کوو دوی چې څه کارونه یې کار نه پاتې تاسو په دې ذهن کې داسې څه کار شته چې په تېر کم ناظم و د هغه په وخت کې نه دی شوی او که NP ته موقع ملي تاسو ته یا بل چا ته نو تاسو به دا کار اولمبې دا کوئ نو دلته خو تاسو ته پته ده چې ډېرې زیاتې مسلې دي د اول به موږ د څه خبرې کوو که تاسو سکولونو ته وګورئ سکولونو کې ډېرې زیاتې مسلې دي خو چې کم زموږ د اختیار د لاندې کم موږ کولی شو دلته که تاسو وګورئ زموږ په دې علاقه باندې د وړو ګراوند نشته په دې خپل ثابت تاسو په دې زموږ تاسو پر خپل یونین کونسل کې وګورئ یا زموږ په پاړۍ یونین کونسل کې وګورئ چې د وړو د لوبو ځای نشته هغه غریبانان کله په سیند کې میچ کوي کله یو ځای کې میچ کوي کله بل ځای کې میچ کوي نو که الله موږ له موقع راکړه نو ټولو نه مخکې به موږ دلته حصه زموږ څومره طاقت کېدو ټول نه مخکې موږ دلته وړو د ګراوند جوړو عوامو په نوم به څه پیغام ورکوئ کوم چې ځوانان دي هغوی په نوم به څه پیغام موږ خو دې خلکو ته عوامو ته او دې ځوانانو ته دا پیغام ورکوو چې کومو دا بندیات را روان دي په دې کې تاسو هغه سړی وټاکئ چې هغه تاسو ته پته ده په دې قوم خفه کېږي د دې قوم د خاورې خدمت کولی شي او بله دا ده چې څومره مسلې دي چې په هغې باندې ستاسو توجه ورکړئ او ستاسو مسلې حل کړئ نو زما د خپل علاقې خلکو ته دا پیغام دی چې تاسو هغې سړي له ووټ ورکړئ چې کوم د دې ووټ حقدار دی. ډېر مننه کتونکو دا و نننی پروګرام موضوع د بهار خان سره د بل پروګرام پورې اجازه راکوي د لوی الله په امان.